سورة الفاتحة دا د قرآن مجید لومبے سورت تے په تلاوت کې د سورہ فاتحه ډیر نمونه دي دیتا سورہ کنزم وی ام القرآن و تم وی سورہ شفا و تم وی بلکہ مفسرین د دې 25 نمونه ذکر کړی دي. ما په تفسیر د فاتحه مقدمه باندې یو کتاب مقدمه القرآن لیکلو، هغه کې هغه 25 واړه نمونه ما راوړي دي، لیکلي مې دي. د دې هر یو نوم کې ځان الله یو لوی بیان دی، یو لوی اثر پروت دی. خو ما تاسو ته ویلو موږ به داسې ساده ساده خبرې کوو چې ستاسو د پوهې وي. بیا مشهور نوم فاتحه دی. فاتحه معنی د شروع کوونکی، اوپنر. دا هلکان کرکټ کوي که نه، نو اوپنر ورته وایي، اوپنر ورته وایي، اوپننګ کوي. نو دا سوره فاتحه دا د اوپننګ والا صورت ته دې سره د قرآن مجید ابتدا کیږي، قرآن مجید کلاویږي. او دا د قرآن مجید په سر کې ځکه دی چې د ټول قرآن مجید کې چې کومې خبرې ذکر دي د هغې خلاصه او حاصل دا په سوره فاتحه کې ذکر دی. دا سوره فاتحه دا د ټول قرآن مجید د پاره خلاصه ده، دا حاصل دی. دې د وجې قرآن مجید په سر کې سوره فاتحه راغلی ده. او دا چې علمي انداز کې وای چې سوره فاتحه د ټول قرآن مجید حاصل دی، نو دا کم سے کم 1.5-2 غنټې غواړي. او هغه دغه مقدمه القرآن کې دا ټول تفصیل اردو ژبه کې دی با لیکلی دی. خو قرآن مجید بس تاسو ته ما حاصل وي. ګوره دا غټ پیپل ډکې دی، دا په یو دوره تخم کې پروت دی، د هغې نه دا لوی شوی دی. و دارنګې دا ټول قرآن مجید دا به د سورې فاتحه کې پروت دی. دا یې حاصل و، ځکه د قرآن مجید په سر کې سورې فاتحه راړه. د بسم الله معنا مې کړې وه. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، او الرحیم چې خاص مهربان دی. الحمدلله، الحمدلله د خدای توب صفتونه لله خاص د پاره د الله تعالی دی. رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. ګورا د قرآن مجید په سر کې بسم الله نه پس لومبه آیات راړي الحمدلله، چې د الله په موږ لوی انعام دی چې دا کتاب راته راکړه. الشکر الحمدلله. ابن عباس وایي الشکر لله، شکر خاص د پاره د الله تعالی. الحمدلله، حمد خاص د پاره د الله تعالی، تعریفونه خاص د پاره د الله تعالی. د خدای توب صفتونه لله خاص د پاره د الله تعالی دی. رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی، رب د عالم دی. عالم، عالم مخلوقاتو ته وي. او عالم اصل کې په عربی ژبه کې عالم نښې ته وي، علامې ته وي. لکه د هر چا خپله نښه علامه یې. ګوره د دې پولیس والا خپله علامه ده، د دې یو شانتې وردي ده، د پوج والا بل شانتې ده، ایرپوس والا بل شانتې ده. ته چې هغه وردی ته وګورې نو تا ته پته ولګي دا پلانکي ډپارټمنټ والا دی. او دکه رنګې دا ټول کائنات او دا ټول مخلوقات دا د خدای په خدایۍ باندې دلیل دی او دال دی. خدای به څنګه پیژنې؟ دې ټول کائنات ته ګوره، دا د خدای په خدایۍ باندې دال دی. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاره تېرېده، یو ګډبه و. هغه ګډبه ته یې ویل لکه ته چې ګډۍ سره که خدای هم پیژنې. حضرت عمر صاحب ته وایي
سیبا خدای پیژنم او د تا نه ښه پیژنم وایي د تا نه دا یاد ساتئ دا موږ بعضې ټیم یو سړی وایي یاره زموږ به څه کمزوری ایماني داسې مه وایي ګورئ ښه کمزوری ایمان دا خو د منافقي د ایمان دعوه به کلکه کې په الله زموږ کلک او عمل کمزوره کیدی شي عمل به کمزوري خو عقیده به زموږ کلکه په الله باندې نو هغه ورته هم دقه ووي وایي زه د خدای پیژنم او د تا نه یې ښه پیژنم هلکه څنګه پیژنې هغه ورته وایي البعرة تدل على البعیر یو ځای کې پچې پرتي پچې دا پچې په دې باندې دلالت کوي چې دغلته اوښ تېر شوی دی واقدام المسیر على المسیر یو ځای قدمونه یي انو په هغه ځای کې هغه قدمونو نه دا پته لګي چې دې ځای نه چا څوک تېر شوي دي فالسماء ذات ابراج دی اسمان ته وګوره دومره لوی لوی برجونو واله دی والبحار ذات امواج او دی سمندر ته وګوره دومره لوی موجونه وي والارض ذات فجاج او ځمکې ته وګوره دا دومره کلاواله دا دومره سیونونه پې افلا يدلان على العالم الصانع العليم الخبير دا دومره لوی څیزونه دا به د خدای په ذات باندې دلالت نه کوي نو دې عالم ته عالم ځکه وایي دې مخلوقاتو ته مخلوقات ځکه وایي چې دا په دې عالم باندې دال دی زموږ استاد صاحب شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب نور الله مرکده الله دې مرکز منوره معطر کی د خدای شان دی نن د هغې ورځ د وفات ورځ وه نن ورځ معنی وفات شي نو ډاکټر صاحب به فرمایل ډاکټر صاحب به وي وایي ته د شپې تیارې ته بار راوځه دا د شپې دا تیاره نه ده دا به هم تا ته وایي چې احد الله یو ذات دی نو یعنې په هر څیز کې د خدای دلیل موجود دی نو عالم ته عالم ځکه وایي چې دې کې د الله په ذات معنی چې دی نو هغه دلالت موجود دی الرحمن دا اللہ تعالی عام مہربان نے الرحیم خاص مہربان نے الرحمن عام مہربانی دادا آسان جبہ کے گورا دوست لمور کئی دشمن لمور کئی مسلمان لور کئی کافر لور کئی بلکہ دائی سکے تاسو خنزیر قتل دے خنزیر نجس العین دے خدا سے غٹی اللہ خنزیر لمور کئی یعنی دا سے خلق چې د الله په کتاب باندې خپې کړي دي الله هغوی له هم ورکوي دومره عجیبه ذات دی نو بل دشمنانو له ورکوي د خدای دعوې کوي او بیا یې ولهم خدای ورکوي هغه ذات دی الرحمن چې مهرباني عامه ده په دنیا کې خو په قیامت کې او په آخرت کې الرحیم خاص مهربان دی بیا به الله مؤمنانو سره مهرباني کوي مالک یوم الدین مالک درزه د جزا دی دین څه ته وایي دین بدلې ته وایي جزا ته وایي عرب وایي کما تدین تدانو چې څه کرې هغه برې وي اردو والا وایي جیسا کرو گے ویسا بھروگے اوس یو سړي کرلی جوار دي نو دې فصل د غنمو ریبي که د جوارو ریبي دی به د جوارو ریبي یو سړي کرلی اوربشي دي دی به اوربشي ریبي نو چې په دنیا کې دې څه کرلی دي آخرت کې به مغربې چې څنګه دې عمل دی همدقه معامله به له سره کېږي ښه ایاک نعبدو خاص تا لره من عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه من امداد غواړو ایاک نعبدو عبادت دا به یو د الله کېږي عبادت د غیر الله نه کېږي عبادت د بل چا نه کېږي عبادت ویلی شي انتهایی درجه ته تعظیم کې د یو ذات په جان سره او په مال سره دا او اتباع بگی کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عقیدہ دی توحید وی دا عبادت تے کتا برکی گی خو عقیدہ دی ٹک نہ دا عبادت نہ دے
عقیده دی ټیک تا خو د رسول الله د سنت تابعداري نشته دی عبادت نه دی عبادت به علی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې بلکې زمونږ مشران ای خو ډېره اوچته خبره کړې ده هغوی وایي یو سړی ټوله شپه لګیا دی نفلونه کوي په جانماز ناست دی خلاف سنت لګیا دی د نبی علیه السلام د طریقو خلاف لګیا دی او بل سړی هغه اوده دی پاسېده لیټرین ته بیت الخلا ته لړ خو د نبی علیه السلام د سنت موافق لړ د نبی علیه السلام په سنت عمل وکړو وایي دا ټوله شپه چې کوم عبادت کوي د ده نه د دې لیټرین والا دا لیټرین ته تلل اوچت او افضل دي ولې د نبی علیه السلام تابعداري ده نو اصل د رسول الله تابعداري دی الله زمونږ نصیب کی ښه هله به عبادتي و ایاک نستعین الله خستانه من امداد غواړو بس استمداد توکل یو د الله په ذات باندې یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا هو دا الله نه علاوه بل معبود نشته دی او زمونږ دا کلک عقیده پکار ده د خیر او د شر مالک دا یو د الله ذات دی سیبا که دا خبره زمونږ زړه کې راله موږ به بېځایه چاپلوسي وکړو موږ به بېځایه بېقدري وکړو موږ به بېځایه انسان ته چیچې وکړو خیر د الله په لاس کې دی شر د الله په قدرت کې دی خیر بدنم الله درکوي شر بدنم الله لرې کوي د دې معنا دا نه ده چې ته به د بل چا قدر خو به د هر چا کې خو خپل امیدونه دا به بل چا سره نه وابسته کې خپل امیدونه به یو الله ته سپارې او چې کله انسان ګوره نبی علیہ السلام صحابه کرامو نه وعدې اخیستې وي بعض صحابانو نه وعده اخیستې وه چې تاسو به د چا نه څه غواړئ نه مدد به نه غواړئ سیب هغه اصحابانو دومره په خدای باندې کلک اعتماد ټول عمر وساته چې ناز به په خپل اس باندې اس به چلو چې چابک به ترې وغورځېده چاته به دام نه وي چې دا چابک راکړه اس به ودرو اکوش به پخپله به اوچت کړه په ټول عمر کې هغوی چا نه داسې هم څه نه دي غوښتي ښه الله دې موږ د خپل ذات نه علاوه بل هېڅ چاته نه محتاجه کوي اهدنا اوښې موږ ته الصراط المستقیم لاره برابره لاره نیغه اهدنا اوښې موږ ته دا طالبان ورونه پې پوهېږي دی وایي یو ایرات الطریق ته یو ایصال المطلوب دی ګوره یو سړی هغه ځای کې دی وزیر آباد کې دی تپوس یې وکړو یاره زه مرکزي خانقاه ته ځم یو ملګری ورته وایي داسې به ورشي داسې بورډ دی داسې لاره کټ شوې هلته به ورشي هلته خانقاه ده دویم طریقه دا ده هغه وایي راځه ما سره کښېنه زه سره ځم نو هغه دې سیدی راولي دې ته نو دا چې ورته یې لاره وښوله داسې راغی نو دې ته ایرات الطریق وایي او چې دا د لاس ته یې ونیسه او دلته یې راوته دې ته ایصال المطلوب وایي نو اوس اهدنا مستقیم کومه معنا به یو معنا دا ده چې خدایه اوښې موږ ته دا ایرات الطریق دی زموږ استاد صاحب شیخ العرب والعجم ډاکټر سید شیر علي شاه صاحب رحمه الله به فرمایل و شاه عبدالقادر صاحب چې کومه ترجمه لیکلې ده د قرآن مجید دا په 40 کاله کې لیکلې ده او دا یو ګټو په هغې به ناستو دا تفسیر به یې لیکو لفظي ترجمه یې لیکل وی ډاکټر صاحب هغه ګټ ما کتلی دی په هغې باندې د حضرت د ناستې چاپ جوړ دی هغه ګټ اوس هم شته انو حضرت شاه عبدالقادر صاحب دې معنا کړی اهدنا الصراط المستقیم اور چلا ہم کو سیدھے راستے پر دکھانا چلا مانا دا خدای د لاس د مې ونیسې او په سمه لاره مې بوځې الله دې موږ سره دا چلو کي ښه دې ځای کې اهدنا الله ثابت ساتي موږ الصراط المستقیم په لاره برابر باندې صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار دا کسانو چې غضب کړی شوی علیهم په هغوی باندې ولا الضالین
او نه لار د ګمراهانو. آمین. الله زموږ دعا قبوله کړي. نو ګوره اهدنا الصراط المستقیم چې دنو صراط الذین تا انعام کړه الله انعام په چا کړه دی نو بل دی الله وایي چې انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. د انبیاء کرامو لار، د صدیقینو لار، د شهیدانو لار او د صلحاو لار. نو الله دې منګه د نبی علیہ السلام په لاره، د شهداو، د صلحاو او د صدیقینو په لاره باندې روان کړي. ښه غیر المغضوب علیهم لار دا کسانو چې غضب کړی شی دی په هغه ایمان د الله د طرف نه په ایمان غضب دی، لعنت دی. الله د داسې خلکو د لارو نه موږ وساتي. ولا الضالین نه لار دا کسانو چې ګمراهان دي بل طرف ته بوځي. حدیث کې د دې مصداق راغلی دی الیهود والنصارا. خدایا موږ د یهودیانو او د عیسایانو د لارو نه وساتي، موږ د یهودیانو د عیسایانو د طریقو نه وساتي. دا آمین، د آمین معنا دا امام وی ولا الضالین. حدیث کې راځي فقولوا آمین، تاسو ټول آمین وای. ولی فمن وافق تامینه، تامین چې امام آمین وای نو چې ولا الضالین کې دالته پرختیم آمین وای. نو فمن وافق تامینه تامین الملائکه چې د چا آمین د پرختو آمین سره یو ځای شو غفر له ما تقدم من ذنبی، الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي. سیبا یو بزرګو کنا نو هغه نه چې دنو د ماسخوتن مونځ قضا شو، قضا ته نه شو، امامتي ته پاتې شو. او دی ډېر خفه و. د وی یاره داسې چلې امام سره اوږ درجې ثواب میلاویږي. دا 4 رکاته به د اوږ شپېرې کوم، اوږ شپېرې 4 رکاته وکړل. چې اوږ شپېرې وکړل چې په 20مه پېرې نیت وتړه، د اسمان نه ورته عاطفي اواز راغی. ورته وي دا اوږ شپېرې خو به ته وکړې، خو هغه امام چې ولا الضالین وایي اته ورپسې آمین وایي هغه به د کوم ځای نه راړې. د جمع د مونځ دومره اهمیت دی ښه. او کله کله موږ په معمولي خبره باندې اړو څه عذر ني او موږ د جمع مونځ پرېږدو. د جمع مونځ مه پرېږدئ ښه. الله تعالی دې موږ په دین پابند. ګوره حدیث کې راځي، یو حدیث وام دی کې ډېرې خبرې دي. دې کې دا داسې څیز دی که نه، یو ځل حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت علی صاحب ته وی وایي جي موږ ته د سورې فاتحې تفسیر وکړه. ورته وی نشم کولی. بیا یې ورته نه نجیب مینت یې ورته وکړه موږ ته به کې نشم کولی چې ډېرې تنګ ورته وی زه راځئ کښېنئ. کښېناستو. د ساړو اوږدې شپې وې، لګیا دی لګیا دی ماسخوتن نه لګیا دی کوي 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 سیبه د سهار بانګې ووي او لا لګیا دي او په سورې فاتحه کې تفسیر ورته کوي. اخره کې ورته حضرت علی صاحب وی چې اوس خو د سهار موږ شو بچې، لو اردتو لاوکرتو 70 بغیرا من تفسیر فاتحة الکتاب. که زما اراده وشوه که نه زه به په سورې فاتحه باندې دومره لیکلو کوم چې د اویاو خانو لویه قافله به یې په هغې کتابونه ته کېدې هغه به هم نشي ځایولی. سیبه قرآن مجید داسې بحر دی. دا سورې فاتحه ګورې یو حدیث کې راځي چې کله بنده موس کوي او دی وی الحمدلله رب العالمین، الله وی حمدنی عبدی. کله چې دی الرحمن الرحیم، الله وی مجدنی عبدی، اسنا علی عبدی، بنده زما ثنا وی. کله چې دی مالک یوم الدین، الله وی مجدنی عبدی. کله چې دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې الحمدلله کې الله وی د زما حمد وی. چې الرحمن الرحیم وی نو الله وی د زما ثنا وی. کله چې دی مالک یوم الدین، الله وی د زما بزرګي بیان کړه. چې کله دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله وی دا زما او زما د بنده په میانځ کې شریکه خبره ده. ولی عبادت دی زما کوي او امداد دی ما نه غواړي زه وله ورکوم. نو امداد عبادت زما دی، مدد کول د ده دی.
او بنده چې څه معنی غواړي زه به ورله ورکوم. واذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط طالب الضالین آمین. الله تعالی وی هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، زما بنده چې څه غواړي زه به ورله ورکوم. ها نو دا سوره فاتحه دې کې ډېر اسرار دي. تاسو ته یو آسان خیم، یو آسان اثر پکې راته خیم. داسې چل کوئ که نه، دا سوره شفا ده. هغه صحابي تللی یو ځای ته، اوس ټیم ډېر ټیم به نه هلو خپل ټیم نه، یو ځای ته تللی میلمانو صحابه و نو هغوی ول څه ور نه کړل. د خدای شیانو د شپې د هغوی سړی چې دی نو سردار وله مار وچیچو، هغوی پې هر دارو درمه وکړل نه ښه کېده. چا ورته وی هلکه دغه صحابه دي او دې خلکو ته ووایي. صحابي ته یې ووی حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه ورته وی نه زه خو خیراتي دم نه اچوم، څه غواړې؟ دی 30 ملګري وو، ده ورته وی 30 ګډې بیزې به راکوئ الا. بس هغوی ورته وی ټیک ته، ده پې دم واچو، هغه روغ شو، 30 ګډې بیزې ترې واغستې، مدینې ته رالو. چې مدینې پاکې ته رالو نو اول د رسول الله نه تپوس کړو چې دا کار موږ ټیک وکړو که غلط وکړو. نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام ورته وایي سم کار هم کړی دی، هېڅ مسئله نشته دی. دغه ځای نه علما لیکي چې په دم باندې په علاج باندې چې ده نو پیسې یو سړی علي خو چې جایز دي، دا نه چې دوکې ورکوي. علا کل حال الله پې ښه کړو. نو دا سوره فاتحه دا سوره شفا ده، دې کې د هر مرض علاج دی او آسان چلې د تخیم یو درود دی. اللهم صل علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. دا چې 3 پیری ووایئ اللهم صل علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، مخکې رستو 3 پیری به دا درود شریف ووایئ. بیا به وایئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا امین به الحمد سره وتړئ، ولا الضالین آمین. او بس شب به کوئ، الله به وله کامل صحت ورکوي. ښه الله تعالی دې د سوره فاتحې په برکت باندې زموږ روحاني او جسمانی ټول امراض لري کی. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي، الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي. الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت، خپل معرفت، خپل عظمت راکړي. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي. د نبی علیہ السلام د مبارک لاس هم د حوض کوثر به نصیب کړي. حرمین شریفین ته بار بار د حاضرۍ توفیق راکړي. الله زموږ د درس دا څومره هم شرکا دي، الله د ټولې سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کړي، ټولو ته دنیا او آخرت خیر ورکړي. څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي، څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي، څومره زنانه او غوږی ښې دی الله ته دیندار او پاکبازې ولري. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله دا موږ چې کوم درس وکړو بلکې د سهار د پاسېدو نه والې تر دې وخته پورې موږ څومره اعمال کړي الله ته قبول کړي. الله د دې اجر د نبی علیه السلام نه والې تر دې وخته پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسولی دی او زموږ مور او پلار زموږ ټول استادان الله د هغوی په عمل نامه کې د دې ثواب ولیکي. چې کوم وفات دي قبور منوره معطر کې، چې کوم حیات دي په حال او په عیال باندې رحم وکړي. الله دا مرکز الله دې ته ډېره ترقي ورکړي. د دې څومره ضروریات دي الله د غیبو نه برابر کړي. الله د شیخ صاحب په عمر کې الله برکت واچي. الله د هغوی سایه تا ډېره پورې موږ باندې ولري. الله هغوی ته کامل صحت او برکت نصیب کړي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. څوک چې دې مرکز سره امداد کوي کړی دی الله دې ورته د دارینو خوشحالۍ ورکړي. زموږ دا څومره ملګري دلته خدمت کوي الله دې د ټولو نه دا قبول کړي. الله دې ټولو ته په خپل قربت او معرفت ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا رب.